نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا صدق الله العظيم. سورة النساء شپږم پارا 153 نمبر آیت دی. په مخکې رکوع کې اهل کتاب او يهوديانو قباحتنا ذکر شو. اوس په دې رکوع کې د يهوديانو اهل کتاب او قباحتنا ذکر کیږي. شان نزول د دې آیاتونو داسې دي. یو پیران نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا د یهودیان ملیان کعب بن اشرف یهودی، فنحاس ابن عازورا یهودی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغل او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مطالبه وکړه چې تاسو موږ علم پیغمبر ومنو، چې تاسو موږ ته داسې کتاب راوړئ لکه څنګه چې موسی علیہ السلام ته تورات په یو ځای باندې ملو شوی. موسی علیہ السلام ته په یو ځای کتاب ملو شوی، تاسو ته لږ لږ ملاویږي که په یو ځای کتابي شکل کې دا قرآن موږ ته راوړي نو موږ تاسو پیغمبر ومنو. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تدا آیاتن نازل کر او پدی کے نبی علیہ السلام تا اللہ پاک تسلی ورکڑا چدا کافران ستاسو ندا مطالبہ چی کئی دا ہدایت دفار نکل چدی بیانی ایمان ولی موسیٰ علیہ السلام تا کہ تورات کتاب بیمزے میں نوشو دی داغی باوجود دسخی عبادت کو حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تلو کتاب تورات دا حاصل ورد پا دی تاسنا مطالبہ چکی دا دا عناد او دا دشمنے پتور کی دا پتور ہدایت او دا ہوئی دا پارنکی چیزان فی او بل چکل دی موسیٰ علیہ السلام نمطالبو کڑا موسیٰ علیہ السلام تیوی چی منتا دا پتنشتا چی تا دا کتاب اللہ در کڑی دی کلدی در کڑی. موسیٰ علیہ السلام زان سرد بنی اسرائیل اویا مشران بود دن. موسیٰ علیہ السلام یوزے کی کینو چی تاسو دن تکینی پدے کی مجزرار موسیٰ علیہ السلام تدبین بناشو. موسیٰ علیہ السلام سر اللہ پاک خبر اکڑی دی بنی اسرائیل ووری لیکن دی بیا مطالبہ اکڑی چتا سر دا خبر اللہ پاک اکڑی فرشتو اکڑی جنات اکڑی چوک لہذا منت اللہ پاک داس اکھائے چا مخبر استرگو یا مقامح اوینو. اللہ پاک نبی علیہ السلام تا تسلی ورکی چی دیتا کتاب میں لو شو مکاردار چی دی ہدایت قبول کڑی بھی یا دا مطالبی سے نفارہ کولے چھ مرتا اللہ پاک کارو خال دا سوال چتا سے نکئی دا دا ذات کو یولو دا پارو دا ہدایت دا پارا نکی دا دشمنے پتو دا دی وجن اللہ پاک پدی بادی بیا تندر نو گرزو اور آغا سرداران دا دی اللہ پاک قتل کرل حلاک کرل لیکن بیا دا موسیٰ علیہ السلام پر دعا باندے اللہ پاک دا جانا جاندی کرل
دا بنی اسرائیل که تاسو نه مطالبه کې خپکیږي ما دا سرکش خلق دي دوی د وخت سره دي بشران دا چا د پیغمبرانو دشمنه دي کړی بیا دې بنی اسرائیل قباحت دا ذکر کی موسی علیہ السلام چې کله دې ته کتاب تورات راو دې د تورات اول مطالبه کولو چې کتاب ملو شو بیا نه منو اللہ پاک مدی باندې بیا یو غر او چت کمنې کنه من داغي ذکر به ان شاء الله په سورہ اعراف کې راشي واذ نطقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون دیوان اللہ پاک دا غر د انسان د قد په اندازه باندې اوچت راوست کانه ذل لکه څنګه چې یو چترې یا یو سایه د چا د سر د پاسه داسې په د سر د پاسه غر ودرې او بیا ورته شوې خذوا ما آتيناكم بقوة دا کتاب چې په درک دا اونې سي دا قبول کې په دې کې احکامات په دې عمل وکړي هغه ځکه دی وعده وکړو چې خنو پدې باندې ایمان ورو عمل په منکو دا دې چې دې کړه د تورات نه انکار وکړه دومره بد خلق دي چې الله پاک نے اول کتاب ورته چې کتاب ملو شو به انکار الله پاک په دې غلو چې بل دې وې چې من تخورا کې پکار زمون په دې من او سلوا باندې گزارن کې موږ له نور څه پکار وی تو ورتا دے خار بیت المقدس دا یا ایلیا خار قدن نشی تاسو تمال تاسو د مرزه سبزه وغیرہ ملاوی خدا د چتا سو دن نکیږي نو په عاجزه سره دن نشی د سجدی په حالت کې یعنی په ټټه باندې دا سه دن نشی چې تاسو الله تقبل ځان عاجز ښکار دي بیا بدبخت دې چې دن نکیدل نو دا سه نه کله معشوق کې ناسي دا سوزان سولې داسدن نکیدل دیجے کم دید اللہ دا حکم مخالفت بیا دین علاوہ بھی طویلشی چی تاسدن نکیگی نتاس بوائی چی حدوت منت گناہونا ما حد عنا خطایانا دی پدی کم بیا خلاف رجل حدوت فی شعرت زمون غنم پکا غلم پکا اغال باز بدل دا نمر بد خلق بل دې ته ویل شي چې تاسو ځان ته د عبادت کې وخاص رس خاص کوي چې په کوم ورځ به تاسو عبادت کوئ د دنیا کار روزګار به نه کوئ دوی موږ به د خالق پر عبادت کوو دې بني اسرائیل د خالق پر باندې احکام شروع دې ته ویل شي چې عبادت کې تاسو به نور کار نه کوئ د خالق پر دې د عبادت د احکام چټي و او د چټي پر باندې احکام شروع دا دومره بد خلق دي چې کوم وعده کړي واقع خلاف ورزي یو الله پاک په دې باندې بیا عذابونه راوست هغه د احکار کوونکو نه بيدوغان شادوغان کو انذران دي شکرونه مسفت الله پاک هلاک او بل د دین علاوه د دنیا قباحت دي چې د الله پاک آیاتونو دي انکار لکه په تورات کې د نبی علیہ السلام صفاتونه دي هغه کې دي د ځان د صفاتونه بدل کړ د ځانې په کې لیکلو بل دي پیغمبران ډېر پیغمبران دي ظالمانو قتل کړي دي مشهور دا غیر لکه یحیی علیہ السلام زکریا علیہ السلام د دې بنی اسرائیل قتل کړي وګوره پیغمبر قتل کو څومره لوی جرم دی بل دې چې کله نبی علیہ السلام د دین خبره کوي د دیوی زمونږ زړونو په دین باندې ډک دي ساده خبرو ضرورت مونږ ته نشته مونږ پوره یو تمون ته نصیحت وکاو او کله به زمونږ زړونو په پردو کې ستا خبره په مونږ اثر نه کوي دا دومره بد خلک دي چې د هدایت نه خالد او د هدایت خبره دي نه قبل الله پاک فرمایي دی دا زرونه د نور او د هدایت نه ډک نه دي بلکې دا بدبخت دي الله د دې په زرونه باندې مهر لګول دي هدایت الله دې ترسي دا ولی زکه دي کافران او دا کافر چې دي ناغه سره هدایت نه بدبخت او بل د دین علاوه
دی په بیبي مریم باندې تهمت ولګو چې کله عیسی علیه السلام بچی پیدا شو نو دا دومره قباحتونه په دې کې دي او دی بیا تاسو نه مطالبه د کتاب کوي چې موږ د قرآن تورات په شان مجموعه ته یو کتاب راوړه نو په دې باندې تخفه کېږه ما دی د پخوانه د دین په دشمنۍ باندې روان دا خدای نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې یهودیان د موسی علیہ السلام د دور یهودیان او نن سبا هم چې یهودیان دي په تمام دنیا کې د دې سرکشي مشهور دي یهودیان همیشه اسرائیل یو وړوکی غونډه ګډاګي ملک دی او حکومت په تمام دنیا کې زما او ستا وطن د دې واجب داغي په اختیار کې د تمام دنیا د ملکونو چې کوم بادشاہان دي دا داغي په اشاره چې سوي دي سرکش بلغی ہمیشہ دا پارا کوشش دے اسلام دشمنی دا مسلمان دشمنی او نن داغی مشاہدہ من کرتا سکور و دنیا کی دا گیری بیزتی کی گی مسلمان خوشحالتی پرمین دا پگڑے بیزتی کی گی دا عالم کی گی دا مدرسی کی گی دا جماعت کی گی دا دن دا حد شعبی کی گی دا سوک گئی دا یهودیان رستو مشن او مخی پا کرسی باندناز دا مسلمان مشر خلق بیدا فلانی مسلمان کی مسلمان پردانه کی دا شاعت دا چارج ور روان دا پا چارج دی چلی ہم مسلمانانوں سے مدبرا مسلمانی موبیل تا بناس پخبل موبیل باندی بدا خبلو پیسو سرد دین کو استاقی کی مسلمانان اول من مسلمانان او بیا من بل لیډر پس روان اول مسلمانان تاسو خبري پرون د قادیانی په خپل کلی کې کومځه کې چې مرزا غلام احمد قادیانی و داغه په کلی کې عمران خان والا ملګرو خپل دفتر کولو د عمران خان ملګرو دفتر پرون په قادیان کې کولو پر وکی چې کوم د عمران خان هغه دار الخلافو در حکومت دی او سمنګ وای عمران خان سے ډیر کسړي ورمنګ ول مسلمانان دا پاټه ماټه دا وی دا وسو جو سو پرازي او ایمان ګولو سات استاد سره قیمتي شي مسلمان سره ایمان او چې تا نه هغه دا سړي واغېستو چې سبب بیا خپه چې داونه وچ ګورې ځ خبر نوم شي روان د قادیانیت ته ګورې تنفیب مسلمانانو سمای کوئی دا سیاسی اختلافات سیاسی بیاسی باندې موتا نه پیګو او باقیده کوي موتا پیګو مسلمانان یو سړی د قادیانی ملګری مونږ غته کړه دخل شوی یو سړی زمو استاد د دین د ګری د پګړې د مسلمانانو د پښتنو د حیا او عزت د مسلمانانو د خويند د مېد د عزتونو سره لوبي کوي مونږ چرته مګې دخل شوی دا زموږ استاد ایمان دی چې په آخرت کې موږ په دې نه بچ کېږو چې زدي پاټې کې مولدي بل پاټې موتا په خپل ایمان او عقیده الله بچ کی چې دا وسات الله دې شان هو دې موږ تاسو د يهودانو د اړې د پرکټو د وسوسو وسات الله دې شان فرمایي يسألك أهل الكتاب تفوز کی استانه پیغمبر علیہ السلام باندې کتاب ان تنزل علیہم دا جتنازل کی روڑی دی ته کتاب ان کتاب من السماء دا اسماننا فقد سالوا موسى اکبر من ذلك فتاقی سردی تفوز کړو د موسی علیہ السلام نا د دین امری فقالوا فزني وتوي ارنا الله جهرة توقع من تعالى پاک کارا مشاهدة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم پس انیو بیلر تندر پر سبب دا کفر او دا شرک دوی ثم اتخذ العجل یادی انیو اسکیلر فخدای باندی من بعد ما جاءتهم البینات پس دا کنا چراغلیو بھی تواضح دلائل دا اللہ دا یوالی فعفونا عن ذالکا پس من عفو کرد بیتا دا دید دی گناہونا وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا ہم ورگڑو موسیٰ علیہ السلام تا سلطان مبین دلیل کارا ہم سا معجزہ ورفانا فوقهم الطور ہم اچت گڑو دفا صددی آلی کتاب یہودیان و غرب
بمیثاق بسبب د ماتولو د وعدو د دوی وقلنا امقوی لهم دیتا ادخلوا الباب سجدا تاسو داخل شي دروازې د دې ښار ته په عاجزۍ سره وقلنا امقوی لهم دیتا لا تعدوا في السبت تاسو ښکار مکوي یعنی زیاتې مکوي په ښکار کولو د خالد او ورځې کې واخذنا منهم ميثاقا غليظا ام ونول بيلنا ام واقصنا الدين ميثاقا غليظا وعدك فبما نقضي ميثاقا پس سبب دما تولو دبی فلوادو لرا وکفر مود کفر دبی بیایات اللہ بیاتن داللہ وقتلهم الانبیاء او بقتل قولو دبی پیغمبران لرا بغیر حق پناہ باندی وقولهم سبب دوینا دبی قلوبنا غلف زمزرنا پپردو کی بل تبع اللہ بلک اللہ پاک مہر لگو دی علیہا فزرن دبی باندی بکفر بسبب کفر دبی فلا یؤمنون الا قلیلا بس ایمان نروڑی بھی کی مگر کم کسا وبکفر بسبب کفر دبی وقال بسبب دوینا دبی علی مریم فبن مریم باندی بہتانا عظیم تہمت لی وحدہ